واستفتحوا او فتحوا اختلادوا پیغمبرانو وخاب او نامراد شو كل جبار عنيد هر یو سرکش زدي من ورائه جهنم رسل د دوزخ دی رسل داغه دوزخ دی ويسقى او وبسخل شي پدوی باندې من ماء سديد ابو دنونو يتجرعه چې ګډ ګډ بسي هغه ولا يكاد يسيغه او نزدي نه د چتیر بکړي شي د حلقنا وياتيه او راضي بديتا موت مرغ من كل مكان د هر زینا وما هو بميت او نبوي دي ملکدن کې ومن ورائه او رسل د دوی نه عذاب غليظ عذاب دی سخت. د حضرات انبیاء کرامو د خپل قومونو سره د دعوت او د شانتي د اقوامو د طرفنا د قومونو طرفنا د پیغمبرانو مخالفت او د شانتي بیجا مطالبات د قومونو طرفنا د غي تذکره فرمایل او بل اخر چې کوم قومونو خپل پیغمبرانو ته دا وی چې موږ به تاسو د ځمکینه وشړو یا دا چې تاسو هم زموږ په شانتي د شرک او کفر چې د اختیار کوي الله رب کائنات دغه پیغمبرانو طرف ته وحی فرمایل چې خامخا به موږ هلاکو د ظالمان او تاسو پیغمبرانو ته په دې مقدس مکه باندې په دې ځمکو باندې با حکومت او اقتدار او اختیار دا ورکو او بیا دا فرمایل چې دا ځمکه باندې اصل حکمرانی دا صرف انبیاء کرامو ته نه بلکې قیامت پورې چې کوم د الله جل شانه نه یریدون کې خلق وي پرهیزګاران خلق وي متقیان خلق وي الله جل شانه هغه ته هم په دنیا کې فتح او غلبه او کامیابی او کامرانی به ورکړي ذالک لمن خاف مقامي وخاف وعید کم خلق چې زما نه یره کوي او زما د مخ ته ودرېدون یریږي الله تبارک وتعالى فرمایي زما د مدد او د نصرت وعده دا دغه خلق سره هم قیامت پورې وشامل حال وي او بیا دغه پیغمبرانو د الله تبارک وتعالى نه د دې فرمان نه بعد چې الله جل شانه دوی ته فرمایي چې زه به تاسو مدد کوم دا ظالمان به هلاکوم او تاسو ته به په دې مقدس مکه باندې به اختیار در کوم صرف تاسو ته نه بلکې قیامت پورې راتلونکي هغه خلک چې کوم باندې یریږي متقیان دي پرهیزګاران دي او زما مخ ته د ودرېدو دا غوي تصور دي نو انبیاء کرامو دا دعا وکړه الله تبارک وتعالى نه چې الله په دې ظالمانو باندې موږ فتح راکړي نصرت راکړي کامیابی راکړي الله جل شانه د انبیاء کرامو دعا قبول کړه هر یو سرکش او ضدي هغه هلاک شو او بیا د دوی نه وروسته دوزخ دی جهنم دی او سونه کاله به دوی جړاګانې فریادونه چغې سورې به وي چې مونږه تګیو مونږ له اوبو پکار دي نو الله تبارک وتعالى به حکم وکړي نو دوی ته د جهنميانو هغه وینې زوي هغه به پیش کړی شي نو هغه دومره خود کېدلې ویني چې کله حدیث پاک کې راځي چې دوی وغواړي چې دا اوس کی او دومره هیبت وي په دو باندې د تندې چې څنګه خلی تر نزدیک نو لاندې شونډه به حقته او تختی برانې شونډه به بر او تختی او بسوځي خو چون کې دوی به د تندې نه دنه جګر خود کېږي نو دوی به ورواړي په خلی باندې نو هغه دومره سخت ګرم وي هغه ویني زوي د جهنميانو چې دوی کلمې هر څه بهر او دوی به تمنا کوي چې موږ رشو فنا شو هر طرف ته به د مرګ لپاره سوال کوي تمنا وکړي خو دوی ته به مرګ ناراضي او دقه د بدترین عذاب دوی ته ورکول کیږي نو فرمایي چې واستفتحوا او فتح واختلا دوی د پیغمبرانو دي ظالمانو په مقابله کې د الله تبارک وتعالى نه واستفتحوا طلب د فتح وخاب او نامراد شو كل جبار هر یو سرکش عنید ضدي هر سرکش او ضدي هغه الله تبارک وتعالى چې نامراد ناکام من ورائه جهنم رسل داغوینه دوزخ دی ويسقى او وبسقل شي په دوی باندې من ماء صديد ما اوبو د نونو ماء اوبو صديد د نونو هغه جهنميانو ویني زی هغه په دوی باندې وسکل شي يتجرعه ګډ ګډ بسي هغه وسکل نشي اگر مایش د وجنه ګډ ګډ باندې سره کوشش وکړي ولا يكاد يسيغه او نزدینه د چدي با تیر کړی شي هغه د حلقنا تیرولي بنش وياتيه او راضبا ديتا موت مرق من كل مكان هر زينه وما هو بميت او نبوي دي مرکدون هغه عذابونه هر یو عذاب چې دي تر سره دومره سخت وي چې هغه د مرګ عذاب دي خو مرګ مو ترازینا ځکه چې الله تبارک وتعالى جنتیانو ته هم خوشخبری ووري او جهنميانو ته هم اعلان چې نن نفس چې څوک په جنت کې دي نو دوی لپاره همیشه ژوند دي او چې څوک په جهنم کې دي نو دوی لپاره همیشه ژوند دي مرګ هغه ختم دي دوی به تمنا کوي یا لیتنی ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا کاش کومه خوري دی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قیامت پر تمنا کوي چې ای زموږ رب کاش کومه مسلمانان وي او بیا به وي چې ربنا ای زموږ رب تمونګه واپس ولګه فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون یوزل واپس مونږ ولګه دنیا ته چې مونږ به نیک عمل کوونکي به جوړ شو مونږ هر څه ولیدو
هر سمون کتلو په خپل سترګو باندې زموږ اوس یقین راغی فرجعنا واپس ولګه مونږ یوسل دنیا ته یا مالک ليقضي علينا ربك مالک چې کوم د جهنم داروغه دی فرښتہ دی هغه ته هغه نو مالک دی هغه ته فریاد کوي یا مالک اے مالک خپل رب ته وویل يقضي علينا ربك زموږ په حق فیصله وکړي چې مونږ ختم کړي نسو نابود کړي قال انكم ماكثون دوی ته وویل تاسو په دې کې پاتې کېږئ دی وجنا چې په دنیا کې هر څومره مسلمان مجاهده وکړي مشقتونه برداشت کړي تکلیفونه برداشت کړي په بیمارو باندې صبر کوي په غمونو مصیبتونو باندې صبر کوي او د الله تبارک وتعالى سره خپل تعلق نه پرېږدي خپل رب چې هغه ناراضه کولو ته نه پرېږدي نو حدیث پاک کې راځي چې کله قیامت پر ورځ د جنت یو جونکه د هوا د په بدن باندې ولګي نو د ټول عمر هغه مشقتونه غمونه تکلیفونه پریشانۍ دا به ختم شي دی به سره دا محسوسي چې ماته تکلیف هم را رسېدلی په دنیا کې حالانکه شپږ او یا اصل کاله د په مجاهده کې تیر کړی د مانزه پابندي د اودس پابندي د روزي پابندي د نظر حفاظت د شرمګاه حفاظت د جبه حفاظت او دا شانتي د یو شی حفاظت د پوره مجاهده ده کامل ایمان سره ژوند تیرول او خپل ځان د ګناهونو بچ کول د محرماتو نه ځان بچ کول دا پوره یو مجاهده ده یو مشقت دی یو جهاد دی او چې کله په دې باندې انسان ژوند تیر کړي د تکلیفونو او د غمونو مصیبتونو او د سره نبی رسول الله فرمایي چې حجبت النار بشهواته حجبت الجنه بالمكاره وحجبت النار بشهواته دا جنت دا په تکلیفونو او په مشقتونو کې پټ کړی شوی دی او جهنم دا په لذتونو او په خواهشاتو کې پټ کړی شوی دی نو چې کله یو مسلمان په دې تکلیفونو کې ژوند تیر کړي او جهنم د جنت یو جونکه د هوا ور باندې ولګي نو د ټول عمر هغه تکلیفونه ختم شي دا شان یو سړی په دنیا کې د خواهشاتو او د شهوتونو او د لذتونو او د عیاشو ژوند تیر کړي د الله تبارک وتعالى سره په بغاوت کې ژوند تیر کړي خپل نفساني خواهشات پوره کول کې ژوند تیر کړي نو دا شپته او یا سل کال ژوند تیر کړي او چې کله د جهنم د هوا شدت رومي جونکه په بدن باندې ولګي نو هغه ټول ناز نعم حسبت هرش او دی به داسې محسوسي ما ته په دنیا کې د راحت ژوند نه تیر کړي کانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعه او نهارا داسې بنوي چې موږ په دنیا کې یو ساعت تیر کړی دی نیم ساعت تیر کړی نو دا ټول هغه چې کوم د نفسي خواهشاتو ژوند تیر کړی هغه هیڅ هغه لذتونه هغه خوندونه به ختم شي دی وجنه د دنیا د خواهشاتو په ځای باندې د اخروی چې کوم نعمتونه د هغې لپاره تیاری پکار دی نفس سره مجاهده کول پکار دی سهار وختي پاسېدل خپل نفس مغلوبه کول جمع سره د مازه اهتمام کول او تکلفا محنت سره مجاهدې سره د ګناهونو پرېښودل کوشش کول د خپل رب مخې ته روزمره په بنیاد باندې څه نه څه اوښکې تویول د ژړا یو کیفیت جوړول خپل رب چې دی په ژړا باندې راضي کول د الله تبارک وتعالى نه د فتنو نه پناه غوښتل د ایمان حفاظت لپاره د خپل رب په حضور کې ژړاګانې کول دا پوره مجاهده غواړي نو دا مجاهده چې کله انسان وکړي الله تبارک وتعالى بیا د هغې سره د مدد او د نصرت وعدې فرمایي او دې خلقونه د قرآن کریم د تلاوت آدابو کې دا دی چې کله هم د جهنميانو ذکر راشي نو د جهنم نه پناه غوښتل پکار دی چې کله د جنت تذکره راشي نو فورا د الله تبارک وتعالى نه د جنت سوال کول پکار دی د مؤمنانو صفاتو ذکر راشي د هغه صفاتو د الله تبارک وتعالى نه طلب کول پکار دی او جهنميانو ذکر راشي د هغه جهنميانو د صفاتو نه پناه غوښتل پکار دی